د پاکستان مرکزی حکومت د کال 2022 او 23 اقتصادي سروې جاری کړی دا چې په بنیاد یې پروان مالی کال کې د مجموعي ترقۍ هدف د 15% ټاکل شوی هدف په مقابل کې یوازې 0.1% پاتې شوی دا. اسلام آباد کې د زیارت پروز خبري غونډه د خزانه مرکزی وزیر ساغډار ویل چې د اقتصادي سروې موضوع برآمدات برابري ماحولیات او انرژي دا. د کال 2022 او 23 اقتصادي سروې څخه ښکاره شوی چې په مالی کال 2022 او 23 کې د اقتصاد په یو څنګه کې هم وده نه شوی. د خزانه مرکزی وزیر د دې سبب ویجاړونکو سیلاب، سیاسي عدم استحکام او د روس یوکرین جنگ خودلې دی. د سروې ریپورت ترمه په سخکال کې وده د ټاکل شوی 3.9% هدف پځې 1.55% شوی دا. هم دغه ډول د صنعتونو په څنګه کې هم د 5.9% هدف پځې 2.6% وده ترلاسه کړې شوې ده. سروې ریپورت وایي چې په لویو فصلونو کې هم 2.50% وده شوې ده. په دې څنګه کې د ودې هدف 3.5 ښودل شوی وو. د سروې ریپورت ترمه د لایوسټاک یا مالدارۍ په څنګه کې ترقۍ 3.2 ترلاسه کړې شوې ده. خو دا هدف 3.7% ټاکل شوی وو. د فشریز یا ماهیګیري په څنګه کې 1.4 وده شوی ده. دا هدف 4.1% مقرر کړی شوی وو. د مالی کال 2022 او 23 د مالی سروې ترمه د ځنګلونو په څنګه کې د 4.4 وده پرعکس 3.1% وده ترلاسه کړی شوی ده. د ګیس اوبو د بجلی په څنګه کې ترقۍ لوړه کچه ترلاسه شوی ده او په دې څنګه کې د 4.3 وده شوی ده. هدف 3.4 دا شان د تعمیراتو په څنګه کې لمنفي 5.3% کچې سره وده ریکارډ کړی شوی ده. هدف 4% وو. د ریپورت ترمه په ریل اسټیټ کې 3.2% وده شوی ده. هدف 3.8% وو. د انفارمیشن او کمیونیکیشن په څنګه کې د 4.2% حساب سره وده شوی. د دې څنګه ترقۍ هدف 4% ټاکل شوی. د تعلیم په څنګه کې 10.4% شره وده شوی ده او هدف یې 4.9% وو. د خزانه مرکزی وزیر اساغډار ویل کوسنی حکومت په واک کې نه راغلی نو نن به د خیوات چرته ولاړو او هغه داسي چې حکومت کې دراتګ وړاندې په اخیری درو میاشتو کې په غیر ملکی زر مبادله کې 4,000 او د 400 ارب ډالر کمې شو. نو موړي ویل چې د اقتصاد په لاندې تل او درېدلې دي او اوس خاصه کوي چې اقتصاد د پرمختګ په لور روان کړي. داروي چې په کال 2013 کې مالی خساره 15.8% وا او تیر کال د حکومت اغستو په مخال 9% تر رسیدلې وا. دوی ویل چې کال 2013 کې د سرکاري قرض کچه د مجموعي قومي آمدن 3.2% وو چې اوس 3% ته ختلې دي. وایي چې دا لویه اضافه ده. اقتصادي سروې کلیز دستاویز وی چې حکومت یې هر کال د بجټ څخه یو ورځ مخکې وړاندې کوي. دا د خیوات د معاشي صورتحال احاطه کوي او د هغې خدوخال پکې وړاندې کیږي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان